عزیزانو، ابو جهل د اسلام او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دشمن چې ټول عمر د اسلام او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په دشمنی کې تیر کړو، هغه متکبر او ظالم انسان د یو دو کم عمر نوجوانانو په لاس باندې مردار شو. نو عزیزانو، نن مونږ ستاسو لپاره د اسلام په تاریخ کې د یوې لوی او اهمې پیښې د بدر غزا کیسه راوړې ده. دا هغه ورځ وه چې لږ شمیر مسلمانانو د خپل قوي ایمان او د الله تعالی په مرسته د کفارو لوی لښکر ته تاریخي شکست ورکړی. نو عزیزانو، په دې ویډیو کې به تاسو د صحابه کرامو زړورتیا، د ابو جهل انجام او د الله تعالی مرسته په تفصیل سره واورئ. نو تر آخره را سپاتې شئ او د دې ایمان پارون کی قصې نه خوند واخلئ. ویډیو په نیمایه کې مه پرې کوئ، ځکه چې د دې ویډیو هر لحظه د زده کړې او الهام ډکه ده. عزیزانو، د بدر غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره ورځ ده چې لږو مسلمانانو د خپل قوي ایمان او د الله تعالی په مرسته لوی کفري فوز ته شکست ورکړی. دا غزا د رمضان المبارک په 18 تاریخ او د هجرت په 2 کال کې شوې وه. بدر د یو وچ ځای نوم دی. دلته مسلمانانو د خپلو محدود وسایلو سره چې یوازې 314 کسانو د کفارو د 1000 کسانو لښکر سره مخامخ شول. کفارو ډېرې وسلې لرلې، خو مسلمانانو یوازې په خپل رب باور کولو. د صحابه کرامو ایمان ډېر قوي و. حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه ویل: یا رسول الله، کته مونږ ته وای چې سمندر ته ټوپ ووهې نو مونږ به هیڅ شک ونه کړو. بل ځوان صحابي حضرت معاذ بن عمر رضی الله عنه ویل: یا رسول الله، ما ته ووایې ابو جهل چرته دی، زه غواړم چې هغه ووژنم، ځکه چې هغه تا ته بدرد ویلی دي. د دیو دغه جذبه د دې خبرې گواهی ورکوي چې هغه یوازې د الله تعالی رضا غوښتله او خپل ژوند د اسلام لپاره وقف کړو. ابو جهل د کفارو مشر او د اسلام دښمن په خپل لوی لښکر او طاقت ډیر تکبر کاو. هغه ویل: نن به موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ټول ملګری ختم کړو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت کوي چې د بدر په غزا کې زه په صف کې ولاړم او زما ښی او ګس طرف ته 2 کم عمره انصاري هلکان ولاړو. یو راته په ورو ویل: کاکا، ته ابو جهل پیژنې؟ ما ورته وویل: آو، پیژنم یې، خو ته ولې پوښتنه کوي؟ هغه وویل: ما ته ویلی شوي دي چې ابو جهل د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره بدې خبرې کوي. قسم دی په هغه ذات چې زما ژوند یې په واک کې دی، که زه هغه وینم نو زه او هغه به تر مرګه پورې جنګیږو، تر دې چې مونږ یې ووژلی شي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي چې دا خبره مې لا اورېدله چې بل هلک هم داسې خبره راته وکړه. هم په دغه وخت کې مې ابو جهل له قریش د فوج په منځ کې ولیدو. ما دې دواړه هلکانو ته هغه ځای وښودلو. نو کله چې هغو ابو جهل ولیدو نو فوراً د هغه په لور ورغلل او حمله یې پرې وکړله. دې دواړو هلکانو کې یو حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی الله عنه، هغه د ابو جهل په خپه باندې داسې وار وکړو چې د هغه خپه کړ شوه. کله چې غزا ختمه شوه، د مسلمانانو ایمان او د الله تعالی مرسته دومره قوي شوه چې کفارو په میدان کې شکست وخوړلو. ابو جهل زخمی شو او پر ځمکه ولوېدو. ابو جهل په دې حالت کې هم خپل غرور او تکبر پرې نه ښودو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کله د ابو جهل خواته ورغی نو ابو جهل ویل: تا زه وجلی یم، خو زه اوس هم یو لوی سړی یم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د هغه سر پرې کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته یې ویوړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا زما د امت فرعون. عزیزانو، د بدر دا غزا مونږ ته دا درس راکوي
چې کچرې مونږ په الله باور ولرو او د هغه د رضا دپاره کار وکړو، هیڅ یو طاقت او قوت مونږ ته شکست نشي راکولی. او د صحابه کرامو قربانۍ زمونږ د ژوند تیرولو لپاره غوره مثال دی. عزیزانو، دا قصه مونږ او تاسو ته د ایمان او د الله تعالی د مرستې غوښتنه او اهمیت ښیي. مونږ ته پکار دی چې خپل ژوند د الله تعالی دپاره وقف کو او د هغه په لاره باندې ودرېږو.